وخت د کالام مودن کې ولاړ مجید عوامي نان شاپ مخکې دلته کې یو سوشل میډیا مرګره راغلی چې د دوی د غروټي وزن او یا د هغې په حوالې څخه خبرې کړې چې بیا په هغې کې قسم گرفتار کو دا وخت د هغې د مالک سره ولاړ مجید حضرت شاه صاحب را سره ولاړ دی دغه هوټل چې کوم مالک دی د دوی نه تپوس پوښتنه کوو چې یاره دا ټوټل حقایق څه دي او په دغه ورځ دا څه ترتیب شوی؟ دا بس جي هغه راغی او د ایمرجنسي کې بس هلته څنګه چې تاسو ولاړې دغه شان مې ودرېدو دا روډۍ دا موږ په 15 روپۍ ورکوو او دا چې دا په 30 روپۍ باندې ورکوو او هغه بس دغه ځای کې خلک راغونډ کړل حالات خراب کړل او تللی دی او موږ نه څه تپوس نه دی کړی څه پرسان نه دی شوی او بس د ځان خبره جوړه کړې تللی دی او موږ دا روډۍ په 10 دا په 10 او دا په 15 نو د دې تاسو ویل شئ چې دا دغه روټۍ ده په 10 باندې دا او دا په 60 ده دا چې هغه په سټیم دغه ریکارډینګ په ویډیو ورکړه په سوشل میډیا باندې بیا ایسي سی راغلی ایسي سی راغلی او خو څه ترتیب شو دغه امیر سی بس بیا د تانې نه اطلاع شو موږ ته دا لږ موږ نه وخت دی او دغه خبره شو دلته موږ د هر شي مشکلات دي کنه هلته رسېدا ته پهونچ کېدا تکلیف کې دي خدای راته اوس ووایي چې کم تذلیل چې تاسو وشو اوس خبره چې کم تاسو وایي یاره په عوامو ته خو دغه یو میسیج تللی دی چې یاره دوی دغه روټۍ چې کم زنو په 15 خرڅوي خو حقایق یا دوی چې کومه وینا کوي دوی دغه خبره کوي چې یاره دغه غټه روټۍ چې کومه ده نو دا موږ په 15 ورکوو چې وړه روټۍ ده دا موږ په 10 ورکوو دا الریډي هر ځای کې داسې ده بس دوی وایي چې یاره که یو خوا وګورو نو دلته کې چې کم دغه رسایي ده یا کم مال موږ راوړو نو په هغې باندې ظاهره خبره ده روډونه وړاندې ځای په ځای یا د کالام بر سر دی مهوډنډ دی نو خامخا په دې باندې بس خرچي اخراجات هم راځي خو بیا هم دوی وایي چې یاره دغه ټیم کې لکه څه غلط بیانې داسې شوې ده چې دوی ورال دا خبره وکړه چې یاره دا روټۍ دوی په 15 ورکوي بلکې حقایق دغه دي چې دوی وایي چې یاره په 15 باندې موږ ډبل روټۍ ورکوو په 10 باندې موږ سنگل روټۍ ورکوو بابا خبرې کولې چې یاره ډېر زیات خفه شوم چې یاره موږ د تېر 40 کالو نه کاروبار کوو خو په زندګۍ کې په اولي ځل باندې دغه سړی راغی او زما ډېره بېزتي وکړه او زما دغه ده په دې باندې ډېر بالکل خفه یو ډېر هغې خفه او په کار خو دا زموږ نه تپوس خو کړی دی که نه راغلی و چې دا څنګه چل دی څنګه چل نه روټۍ ګرانه ده ارزانه ده سپکه ده درنه ده دغه خبرې نه دي تاسو څه خبره اتره یا ستاسو نه څه تپوس پوښتنه نه هېڅ پوښتنه نه ده کړې جی او هېڅ پوښتنه دا موږ دلته دا دونه وخت نه ولاړ یو که نه دلته هر نومونه روټۍ موږ خرڅوو د مېلمنو لپاره راغلي یو خدمت لپاره راغلي دا څه ده خو نه زموږ خپله دوکانداري هم ده څومره وخت نه دا کاروبار دا دلته خو زما 14 کاله وشو او نور خو زما عمر ټول لاړو په دې کاروبار کې وختي چې تاسو کوم خبره کوله چې یاره کم مال موږ دلته کې را رسو نو په هغې چې کوم خرچه راځي هغه کوم مختصر ووایي چې یاره مختصر دا 14,500 روپۍ بورې رسي او دا لرګی چې دلته موږ 2,000 روپۍ من را رسي او دغه شان دي نو په اخر کې هسې پړه کې دي څه دي څه ویل غواړي نو موږ خو دا وایو چې موږ سره زیاتی شوی دغه زیاتی دی که نه او دا خو دلته خو دا دغه نشته دا خو ټوریزم ځای دی دلته غواړي یو شی ګران پکار دی که نه او دا خو دا سړی خو زموږ بدنامۍ له راغلی دی او دا ټوریزم بدنامۍ د دې ځای بدنامۍ له راغلی نور خو زه یې نه پېژنم هغه ما نه پېژني او راغی او دا اټیک را باندې کړی چې دا دغه دی دا مېلمنو بدنامۍ لپاره دغه ځای دی او دلته که دا مېلمانه دي موږ ته ووایي چې دې سړو چېرته زیاتی کړی موږ ته دې ووایي او تاسو مطمئن یې چې دې هر څه نه د کالام مهوډنډ تاسو ته مخاطب یو تاسو ته معلومه ده چې ډېر 4-5 ورځې مخکې دغه یو واقعه راغلی وه چې یو سوشل میډیا والا زموږ ټول محترم دي ملګري دي راغلی او دغه واقع چې کوم دی چې په سوشل میډیا دغه یو خبر ولګو چې یاره دلته کې په دې هوټل کې روټۍ چې کوم ده په 15 ملاوېږي خو حقایق دا دي دغه ماما را سره خبرې وکړې چې یاره ډبل روټۍ چې کوم ده نو موږ په 60 ورکوو سنګل روټۍ موږ په 30 ورکوو د زمونه تپوس پوښتنه ونه کړه دغه پوسټ چې ولګو او په هغې کې بیا دغه متعلقه چې کوم اعلی حکام دي نو هغو په ایکشن کې رالو نو هغه دغه وایي چې یاره زما صرف بېزتي شوې ده او زه په خپله بېزتي ډېر زیات خفه یم داسې ډله نه کول پکار کم از کم زمانه به یې تپوس پوښتنه کړې ما به خبره کړې وه راشو او د دوی دغه دویم مؤقف چې کوم دی چې هغه هم تاسو ته مخاطب کړو چې حقایق څه دي